بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې موږ سره 3 کیلومتر روډ دی، په دې باندې 2 لیره کې دا اسفالټ کېږي. 3 انچه یو دی، دې ته اسفالټک بیس کورس وایي، او 2 انچه به ویرینګ کورس راځي که نه دي. نو فلحال به موږ دا دغه کوو، دا اسفالټک بیس کورس، او چې هغه ویرینګ ورپسې وسو هفته دوه پس کوو انشاءالله. څه وخت پس به کوو ورپسې. دیس کې دي موږ سره سایډ والي دي، ډرینونه دي، دواړو طرف ته پروټیکشن ورک را موږ سره ښه برابر دی په دې 3 کیلومتر کې. الحمدلله چې کوم خلکو هغه ټوکې ملنډې کولې هغه خدای رښتیا کړه انشاءالله، او خدای پاک دا عزت موږ نه راکړه پی ټي آی له. ملک صاحب دې خدای خوشحاله کړي، خدای دې بیا کامیاب کړي که خیر انشاءالله انشاءالله. او ډېر یو عظیم کار یې موږ له وکړه د خیره، دا بل چا نه شي کوی، ځکه چې دا دواړو پلوو له چې کوم روډونه دغه کړو یا کوم کارونه یې کړي د خیره، نو دا د ایم پی اے د قدرت نه بار خبرې دي. او دا ټولو خلکو په موږ پسې ملنډې وکړي، دغه وکړي چې یاره غمي څه شو دغه څه شو، خو نن انشاءالله هغه خوب خدای زموږ رښتیا کړه که خیر. او نن د هغې روډ باندې هغه تارکول اچوي انشاءالله، چې نور مزید به مخکې موږ خپل کوشش کوو که خیر، چې د دې کلي دپاره، د دې وطن دپاره، د دې علاقې دپاره. او نن چې کوم په خان صاحب باندې هغوی د پی ډي ایم والا کوم دغه راوستی دی، انشاءالله خدای به یې سرخرو کوي که خیر انشاءالله، خدای به یې سرخرو کوي. او زموږ راتلونکی وزیر اعظم به خان صاحب وي که خیر انشاءالله انشاءالله. او نور پکې څه ووایو، خو بس هر طرف ته چې کوم دی مزید دي او ښه دغه دی که خیر. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د مالک صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې کومه وعده یې کړې وه هغه یې پوره کړله. تربالون والا به راشي ورګته مالک صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې هغه خپله وعده پوره کړله، او انشاءالله چې دې نه پس بیا راشي نو بیا به خپله وعده پوره کوي. او د ټول نه غټه خبره دا ده چې د اوسه پورې لکه د ډېرو پارټو حکومتونه راغلي دي، او د پی ټي آی په وړاندې ځل زموږ ایم پی راغلی دی، او دا دونه غټ کار موږ له د دې نه مخکې غټو خلکو نه دی کړی، او موږ وړو خلکو په سر وشو. نو بیا د ملک صاحب ډېره شکریا ادا کوو. او دویمه خبره دا ده ترپالون والا چې هغوی څه شو، زه خو هغوی ته اوس دا وایم چې راشئ اوس تماشه وکړئ.